یا ربا تا ته پته ده که ته مال عذاب راکې نو الله زما په عذاب راکولو خو الله ستا بچی زیاتیږي نه او الله که زما ګناهونه وبخې نو ربه زما په ګناهونو بخلو سره الله ستا بچی کمیږي نه یا ربه که مال په عذاب راکولو ستا بچی زیاتیږي الله مال عذاب راکه بیا او که پې کمیږي نو الله که زما په بخلو سره ستا بچی کمیږي بیا هم عذاب راکه خو الله زما په عذاب ستا بچی زیاتیږي نه او په بخنې ستا بچی کمیږي نه الله مو بخه په دغه حالت کې ته نه سوخته رب العالمین موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې په صحرا و بیابان کې زما یو دوست وفات شوی دی لاړ شه د هغه د دفن او د کفن انتظام به وکړې د هغه د غسل انتظام به وکړې او په هغه باندې به جنازه وکړې او بن اسرائیلو کې اعلان وکړه چې د هغه په جنازه کې څوک هم شریک شي نو اعلان پکې وکړه چې څوک د هغه په جنازه کې شریک شي نو هغه به زه وبخم چې چا غټ غټ ګناهونه کړي دي د هغه په جنازه کې شریک شي د هغې د برکت یې زه وبخم موسی علیه السلام اعلان وکړ چې په صحرا و بیابان کې د الله دوست مړ پروت دی او ما ته الله پاک وحی وکړه چې ځای لاړ شئ او بن اسرائیلو ته ووایه چې څوک هم د هغه په جنازه کې شریک شي نو که غټ غټ ګناهونه کړي زه به تر هغې د برکت او بخم بن اسرائیل ډېر زیات خوشحاله یو وی زه به ځم بل وی زه به ځم ټول خلک رالل موسی علیه السلام ته وی ځای چې ځو چې کله رالل صحرا کې چې وکتل دې سړي ته موسی علیه السلام ته وایي دا خو د الله دوست نه دی دا خو هغه مجرم او ګناهګار دی د خپلې ګناه د وجې نه موږ برته راشړی دی موسی علیه السلام الله ته وی ربه دا خو هغه مجرم او ګناهګار دی تا خو چې زما دوست دی دا خو هغه کس دی چې زما امت د خپلو جرمونو د ګناهونو د وجې نه دی د کلي نه شړی دی دا خو هغه دی رب العالمین وی بلکل موسی ستا خبره صحیح ده بن اسرائیل ریښه وی خو چې کله دی د صحرا ته راغی او کله د ده نه سا وته د ځان ته وکتل چې زه خو بېسره یم زه خو بېڅوک یم زه خو مسافر یم هېڅ څوک نشته دغې وخت کې د توبه وښکه دی په خپلو ګناهونو ستومانه شو او د ماته وی چې ربه که ماله په عذاب راکول الله ستا بادشي زیاتیږي الله عذاب راکه او که ما بخنه باندې الله ستا بادشي کمیږي نو پروردګاره بس ما بیا مه بخه خو الله که مال عذاب راکې ستا بادشي زیاتیږي نه که ما بخې الله ستا بادشي کمیږي نه دی بېڅوکه و دی بېسرې و ای موسی که دله ما عذاب ورکړی وی خو ای موسی زما رحم په جوش کې راغی دغې وخت کې دا مسافر دی او دا بېسرې دی او دی په خپله ګناهونو ستومانه دی دی ما وبخه او ما دی په دوستۍ سره ونیم دومره لوی ذات او رب العالمین وی ای موسی د خو د ځان دپاره پرېږده که د دې ټولو ګناهګارو دپاره ما نه بخښنه غوښتې نو ټول مې بخل نو موږ